أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. محترم سامعین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم سامعین، ډیر وخت نه د مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علماو دغه کوشش دی چې مسلمانانو منځ اتفاق و اتحاد وي، مسلمانانو منځ محبت و الفت وي او مسلمانانو منځ د اخوت زندگی وي. والحمدلله کفی حد پرې د مکتب اهل بیت علماو فقهاو مجتهدینو دغه کوم خوری وه هغوی رنګه راوړی دی. نن ورځې باندې تمام مکاتب فکر دغه خبرې ته قایل دي چې موږ په کار دا دی چې محبت و الفت و اتفاق و اتحاد سره زندګۍ وکړو. البته خاص یو گروه دی چې هغه تکفیري گروه باندې یادیږي چې هغه هیڅوک سوا د ځانه مسلمان نه بولي، هغه مسئله جدا دی. خو نور څومره مکاتب فکر دي هغه ټول دغه خبرې باندې متحد دي چې مو یو بل سره د احترام او د محبت او الفت زندگی وکړو. خو د اوس څو وختو کې د څو ورځو کې د کوم بل ایمونیشنل اسمبلی کې توهین امهات المؤمنین، توهین صحابه، توهین اهل بیت په نامه پاس شوی دی. خود دغه بل عجیب و غریب دی. ټولو نه اول خبره خدا دی، زه به دا وایم چې د بل چا پاس کړی دی، ما خیال دا دی چې هغوی ته هېڅ قسم سم مذهبي حوالې سره هېڅ اګاهی دوی نه لري. که چیرې دوی مذهبي و خپل مکتب نه اګاهی لرله هېڅ قسم سره دوره مبهم بل به دوی نه پس کولو. ټولو نه اول خبره کومه دی هغه کې خود توهین کوم ټکی دی. چېرې توهین څه چا وکړو، توهین نه مراد څه دی؟ پکار توهین تعریف شوی وی دغه بیل کې چې توهین څه ته ویلی شي. توهین تعریف نه وي شوی، انداسې مبهم پاتې شي، نو دی خو دی په ځای د داسې دی مثبت یو نتیجه راشي، دی نه خو به یو انتشار ټول پاکستان کې پیدا وشي. دی نه خو به مثلا پاکستان عوام منځه، پاکستان مکاتب فکر منځه چې یو اخوت الحمدلله یو حد پرې برقرار شوی دی هغه به ختم شي. ویلې چې هندي ټکي په باندې به مختلفو خلکو ته هغوی به سوء استفاده نه کوي، مختلفو داسې خلکو ته به سزا میلویږي چې هغه واقعا هغه توهین نه دی کړی، خو ته به توهین بولې، یو کس به توهین وبلي. ویلې چې که چیرې مو سترګې وغړو توهین ټکی که داسې مبهم وي، خود مکاتب فکر چې څوره دي هغوی کتابونه که چیرې مو چاپ کو، مثلا صحای سته د اهل سنت کوم معتبر کتابونه دي، نه هغو کتبو کې کله مو سترګې وغړو هغه کې د صحابه و زندګۍ ذکر شوی دی، هغه کې د صحابه و زندګۍ کې څه نشیب و فراز راغلي دي هغه بیان شوي دي. یو کس که چیرې هغه یو محفل کې د صحای ستانه یا د نورو مکاتب و فکر کوم معتبر کتابونه دي هغه نه یو حدیث کله هغه بیانوي، آیا دغ کس توهین کړی دی زده کچو کې بیانوي یا نه اخ کتاب والا توهین کړی دی چې کوم کتاب کې دغه حدیث څه شی شوی دی بیان شوی دی. په کار خدا دی چې بیا خو کتبو باندې په باندې ولګېږي، چاپو باندې په باندې ولګېږي. ویلې چې کتبو کې د احادیثو دنیا حدیثونه داسې دي چې هغه کې توهین شوي دي، د پیغمبر ګرامی اسلام توهین ورکې شوی دی، امهات المؤمنین توهین ورکې شوی دی، او اندې شان سره صحابه او خپلو منځو کې توهین نه هټ کر جنگونه شوي دي. توهین خو بیا یوه خبره دی، جنګ خو هغه نه غوټه خبره دی چې په هزارهاو خلک د صحابه او جګړو منځ کې څه شی شوي دي هغوی مړه شوي دي ورکې، خو دا ټول ذکر شوي دي. بس ټولو نه اول خبره دا دی چې توهین کوم ټکی دی دا مبهم دی. په کار دی دې وضاحت چې اول خو ضرورت نشته دغه بیل ویلې چې الحمدلله پاکستان کوم قانون اساسي دی هغه کې قرآن و سنت کوم بیان راغلی دی هغه کافي دی دغه خبرې ته. خو که بیا په کار دی چې یو بل پس کیږي هغه بیا د قانون حصه جوړیږي، هغه کې په کار هېڅ قسم څه ابهام نه وي. او دین علاوه کوم دلیلو ته بیان شوی دی، دلیلو ته دا بیان شوی دی چېرې دهشتګردۍ روکتام دپاره مثلا د په کار یې توهین نه کیږي. اولا خو تمام مکاتب فکر څوره بزرگان دي، فقها او مجتهدین دي، هغه د یو بل مذهب توهین کول حرام بولي. دویمه خبره دا دی چې د اوسه پورې کومه دهشتګردي شوې دی آیا دا توهین واجب نه شوې دی چې نن مثلا دغه بیل کې توهین رنګ ورکوای شي؟ ته تاریخ مطالعه وکړه چې د کوم درې یمو دهایي تېرې شوې دي کې کوم دهشتګردي یو لهر یو افات یمو ملک خصوصا ټول امت مسلمه کې راغلی دا توهین واجب نه و. که چیرې د توهین واجب نه وای نو د اهل سنت هزارها
او کوم شهدا دي چې دهشتګردۍ واجې نه هغه شهید شوي دي آیا هغوی توهین کړی و چې هغه یې شهیدولو پس سلګونو مسجدونه د اهل سنت هغه بمو سره وړو شو آیا هغوی توهین کړی و آیا مثلا آرمی پبلک سکول کې وړه بچي هغه یوې ورځې باندې هغوی قتل عام وشو د هغوی شهادت وشو آیا هغوی توهین کړی و د چا څه هغه وجې نه مثلا دغه واقعات پیښ شوي دي اندین علاوه مثلا د اسټیټ د حکومت د پولیسو د آرمی څوره شهادتونه شوي دي آیا دغو خلکو توهین کړی و څه دوی دوره ډېر شهادتونه ورکې وشو چې نن ورځې دغه بل په سوالې دپاره دغه بهانه راوړی شي نه دهشتګردۍ چې څوره دی هغه هېڅ قسم سره د توهین واجې نه دی شوي پاتې راشه څوره پرې توهین خبره دی توهین په کار دی وضاحت وشي دغه بیل کې څه توهین یا یې څه ته چونکې دی وجې نه که چیرې توهین یا د داسې ټکو وضاحت ورکې ونه شو په ځای د دا څه ملک کې یو اتفاق و اتحاد یوه فضا یو حد پرې قایمه شوې دی مضبوطه به خود نشي دینه به مزید انتشار پیدا وشي نو امید دی چې موږ څوره ذمه دار دي هغه د دغې خبرې احساس وکړي چې داسې خبرو نه داسې بیلو په سوال نه هغه ګریز وکړي ما عرض وکړو څوره پرې حقایق دي په کار دی هغه مذهبي ازادۍ سره بیان شي علمی محفلو کې هغه بیان شي البته احترام سره بیان شي مثلا زه یو عام انسان یم اما زندگی کې یو بد کردار کوم دی هغه بد دی بیا ما نه پاس که یو غوټ علم دین دی هغه زندگی کې کوم بد دی هغه ما بد نه بدتر دی نشون سره پورته څه که چیرې د صحابهو زندگی کې داسې څه رغلي دي نشیب و پراز هغه په کارداري چې علمي محفلو کې احترام سره بیان شي که چیرې بیا یو کس لګیا شي هغه د یوه صحابه زندګۍ بیانوي چې مثلا یو صحابه د لاسه مثلا مولا علي علیه السلام باندې 50 شپېته کال هغه باندې منبر نه لعن و طعن شوی دی نو ته به بیا وایې چې یاره دا توهین دی دا د صحابه توهین دی نه دا د هغه زندګۍ یو حقیقي حصه جوړوه تاریخ کتابو کې بیان شوي دي کتبو کې د دار شوي دي نو امید دی څه داسې بیل پس کولې باندې په کار د نظرثاني وشي د بیل ختم شي او دویمه خبره دا لکه څنګه ما اول عرض وکړو چې دې بیل پس کولې مطلب خدا دې چې په کار دی چې بیا داسې کتبو باندې بیا په باندې ولګېږي صحای ستا باندې په باندې ولګېږي چې هغه کې دا شونه ذکر شوي دي حتی ځنه حدیثونه کوم دي هغه خو اگر چې هغه حدیثونه متقابل قبول نه دي چې کوم کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مثلا توهین شوی هغه هیڅ کله قابل قبول نه دي کوم حدیثونو کې د پیغمبر ګرامی اسلام توهین شوی دی هغه متقابل قبول نه دي خو بهر کې حدیثو کتبو کې ذکر شوي دي نو بیا خو په کاردار یې ټولو نوال مغو کتبو باندې ولګېږي نو امید دی همدغې خبرې څه داسې بیل باندې په کار نظر ثاني وشي او دا بیل خصوصا مو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سوره پیروکار یو مو ته هیڅ قسم سره دا قابل قبول نه دی دغه بیل او دا به بیا هم اخر کې دوباره عرض وکوم چې دی بیل نه هټ کر دا مو باندې مذهبي و ذمه داري دی فرض دی چې موږ د بل مکتب فکر احترام وکړو خو حقایق کوم دي هغه بیان شي احترام سره بیان شي انشاءالله د ما پیغام سوره ایمو ځوانانو ته علماو ته رسیږي هغوی به هم دا پیغام مخکې نشر کړي چې د اواز ایمو حکام بلا ته ورسیږي چې هغه داسې بیل پس کولې نه ګریز وکړي او زه د کوم بیل پاش دی باندې نظر ثاني وکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته